نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مسلمانانو د جمعې د ورځې او د هغې د عظمت او د تاریخ او د فضیلت د دې ورځې او د فضیلت د مز د جمعې بیان د سنن او د آداب د ورځ د جمعې بیان د اهمیت او عظمت د ورځ د جمعې نور فقهی مسائل چې کم ضروری دی او تعلق د جمعې د منځ او د ورځې سره ده دغه موضوع باندې 13 جمعه کې ما درته یو څو خبرې کړې وې نن داغه باقی حصہ د جمعې مبارکه دغه ورځ چې دا د عام ورځو نه جدا ده خالی ورځ یک شنبه دوشنبه سه شنبه چار شنبه پنج شنبه جمعه د جمعې دا ورځ دا د هفتې ومه ورځ ده
دیبانی هفته ختمیږي. دا د دې عام ورځونه یو جدا امتیازی حیثیت لري. څومره اسلامی وطنونه چې دي جمعه ورځ ته یوم العطله وایي، د رخصتۍ ورځ. په هر ملت کې او په هر مسلک کې د یوې ورځې انتخاب شته چې په هغه ورځ کې دوی مراسم دینیه هغه تر سره کوي او د هغه مسلک او د مذهب چې کوم متعلق عبادات دي دا غي دا ادا کول د پاره د یو ورځ تخصیص کوي. بیا په دغه ورځ کې نور د دنیا کارونه نه کوي. دا د قوم او د ملت یو نخد او یو نشان دی د خپل مسلک. د مسلمانانو دغه نخ او دغه علامه چې پاغه کې هغه خپل رب ته حاضری کوي او دغه ورځ د خپل عبادت لپاره منتخب کړي دا د جمعې ورځ ده. دیو جنا ټول اسلامي نړۍ کې رخصتي چې ده د جمعې په ورځ دی. اسلام او دین سره متعلق وطنونو کې رخصت چې ده د جمعې په ورځ. غربي ممالک کفری وطنونه هغوی د پاره نور ورځې انتخاب کړي د پاره د رخصتۍ. دې ته یوم العطله وایي. نو دا د عام ورځو نه جدا ورځ ده. علما د تاریخ وایي د رسول الله مبارک نیکه مبارکو نمه ده کعب ابن لؤا. کعب ابن لؤا تا عرب را غنشو ورته ویل من مسلمانان یو د اسلام دعوه کو په هر دین کې او په هر ملت کې یو ورځ منتخب شوه د عبادت لپاره وی. راځي چې مونږ او تاسو د دې متعلق مشوره وکړو کوم ورځ منتخب کو. ورته ویل کعب ابن لؤا ته زمون مشري تمنګ ته د ورځ انتخاب وکا. دا به ان شاء الله العزیز کا وخت راغې او د رسول الله مبارک تاریخ مو ویل. نو د رسول الله مبارک د نیکونو تاریخ هر نیکی د خپل زمانه یو فیصله کن مشرو د خلکو فیصله او د خلکو مرجع با دا رسول الله مبارک نیکوا.
اخیار او عقل من خلق تیر شوه دا سے واقعات علماء دا رسول اللہ مبارک د نیکونو په اعتبار او تاریخ سره بیان کړي چې د انسان عقل ورته حیران شي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ټولو نیکونو عقل هغه د رسول الله مبارک تراغله آثار الاباء تظهر فی الابناء کعب ابن لؤا خلق توی ننکم اور ازدا ورته ویل قربان اليوم یوم العروبه ننخو عروبه اور ازدا جاہلیت دور کې د جمعې نمو عروبه ورته ویل کوم خوخی دغه ورځ به منتخب کو د عبادت لپاره خلق برا جمع کیږي پکې ورته ویل د نن نه بعد ما د دې ورځې نوم جمعه وي ولی تاسو راته په دې ورځ کې را جمع شوي یئ کعب ابن لؤا چاچ اول اما بعدو ویلے اغا ورطا دانم بدل کا دا مسلمانانو دا عبادت رض منتخب اکڑا نو یوم الجمعہ ورطا کیو بعض علماء وائینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منورے ته ہجرت نہ وکړي ہجرت نہ مخ کی انصار را جمع شو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تا د مدینه منورې چې کم سردارانو دولس هغه دولس مشران او سرداران دا راغله اسعد ابن زراره تا ورته ویل منګ له یو ورځ منتخب کا چې پاغې کې منګ د الله عبادت کو ورته ویل دانن کوم ورځ ده ویل یوم العروبه دا عروبه ورځ ده ورته وی دا ورځ مو د عبادت شو او نوم ورته بدل کو یوم الجمعه اسعد ابن زراره مخکشو انصارو ته دو رکعات منځ ورکو چې کله موز نه فارغ شو به یو پسر آوسته فذبح شاطا یو پسې حلال کو دغه دولسو ملکانانو مشرانو باندې ډوډۍ وخوړ اسلام کې د ټولو نه اول ورځ چې د جمعې مونځ شوی دا اسعد ابن زراره کړو او دا نوم ورته انصارو د مدینه منورې بدل کړ دریم نمبر قول دا ده چې انصار اسعد ابن زراره ته نه راغلي بلکہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تراغل اغا ورطا دو رکات منز ورک او بید مزنبات فیصلہ اکڑا چددی ورز انم بدنن نبات یوم الجمعی بعض علماء تطبیق کئی وی مصعب ابن عمیر سره امداد اسعد ابن زراره کړو
نو دا قصه یوالا دغه مجلس کې مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ هم شریکو. نو بعض علماء د دې نسبت اسعد ابن زراره ته کړي او بعض علماء نسبت مصعب ابن عمیر ته کړي. بیا چې کله رسول الله مبارک مدینه منوره ته راغی، الله مو د مدینه منوره ته بیا بوز. نو د دوشنبه ورځ وا چې رسول الله مبارک مدینه منوره ته داخل شو. الته یو قبیله اوسېږي بني عمرو ابن عوف. بني عمرو ابن عوف کی رسول الله مبارک د جمعات سنگ بنیاد کی خو افتتاح وکړه. هغه جمعات ته مسجد قباء وای. له عظمت لري. رسول الله مبارک فرمایلی دي چې څوک کور کې او د سکی او بیا لال شي مسجد قباء کې 2 رکعات نفل کی، الله ورته د قبول شوی عمره ثواب ورکړي. اوسم چې حاجان لال شي نو مسجد قباء کې 2 رکعات کوي. نو دوشنبه ورځ دلته تیر کړه، سې شنبه ورځ هم تیر کړه، چار شنبه ورځ هم تیر کړه، چې د 5 شنبه ورځ شوه رسول الله مبارک د دې قبیلې نه را روان شو. اتفاقا د جمعې منځ یو قبیلې ته راورسو، هغې ته بنو سلمه وایي. په هغې کې یو جومات کې د جمعې منځ برابر شو. رسول الله مبارک دغه جومات کې د جمعې منځ ورکا. هغه جمعات ته اوسم مسجد جمعه وایي مدینه منوره کې. سړک په غاړه هغې ته مسجد جمعه وایي. نو اول منځ رسول الله مبارک د جمعې چې ورکړو دی بنو سلمه قبیله کې ورکړ. په اسلام کې بیا د حضور د منځ نه بعد چې د جمعې منځ شوی دا په بحرین کې شوی. بحرین کې یو کلی دی هغې ته جواسی وایي. هغه جواسی کې بیا د جمعې منځ شوی. دا بیا یو مسله ده چې په کلو کې د جمعې منځ کېږي که نه کېږي. نو امام شافعي رحمه الله فرمایي کېږي، احناف وایي نه. دلیل کې دغه دویمې جمعې منځ یادوي چې جواسی یو کلی دی د کلو د بحرین نه. بیا موږ ورته وایو دا کلی نه و، دا ښار و. د قریې اطلاق په بلد کېږي. قرآن کریم کې د قریې اطلاق په بلد شوی دی. من قریتک التسمانا اے من مکہ. الله فرمای هغه کلی نه چې تی وستلې وستا د کلی نه. نو د کلی اطلاق په بلد کېږي. جواسی او خاریه ده، عامه بانډاو کلی نه دی. نو د جمعې ورځ دا یو تاریخي ورځ ده، عامه ورځ نه ده. اسلام او دین مو کوم مطالعه کو د جمعې ورځ ډېر کرامتونه لري. یو کرامت پکې دا دی، حضرت آدم علیہ السلام الله د جمعې په ورځ پیدا کړ. د آدم علیہ السلام وجود مبارک دا د جمعې په ورځ
د مازیګر د مز نه بعد تر ماښام پورې دې درمیان کې چې کوم وخت دی دې کې د آدم علیه السلام تخلیق پوره شوی دی. آدم علیہ السلام ابو البشر دے د ټول انسانیت پلار دے او اغا عظیم بشر انتخاب او اتمام د تخلیق په دې ورځ کړه دے معلومی کی دا چورس کې کمال دے. دویم دا آدم علیہ السلام اللہ بیا جنت ته بوتو. میں انشاءاللہ درته وایم د خدای پاک عجیب کائنات تی د اسلام او د دین یو عظیم تاریخ ده. که موقع بیا درته وایم آدم علیہ السلام الله جنت ته داخل کړه ام د جمعې ورځ وا. آدم علیہ السلام چې کله د جنت نه راويستو ام د جمعې ورځ وا. د آدم علیہ السلام توبه چې قبول شوه دا ام د جمعې ورځ وا. آدم علیہ السلام چې زمکه ترا کوشو راوړه سیدا اغام د جمعې ورځ و. آدم علیہ السلام چې بیا وفات شوه ده ام د جمعې ورځ و. علماء وايي قیامت چې راځي ابم د جمعې په ورځ راځي. اسرافیل علیہ السلام چې شپېلې کې پوکے کئی او شپیلے وہی اول شپیلے بند جمعی ورزی چاگے کے ټول کائنات ملکی دویم ورځ با دویم شپیلے با هم د جمعی ورزی. اللہ چی حساب او کتاب شروع کئی د قیامت ورځ لگیگی دابم د جمعې ورځ. دیو جن زمونږ علماء لیکلي دي څوک چې د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ وفات شي دا د خاتمه د حسن علامه ده. اللہ دے زمانگا استاس و خاتمہ صحیح کی اعتبار خاتمے تڑے وہ جو سوک دو جمعی پشپا بانے وفات شی یا دو جمعی پا ورس بانے وفات شی دادا دا خاتمی دا حسن و دا خائص علامہ دا کی دیشی اللہ دا سر سم معاملہ کری جمیش پاو د جمعې ورځ الله ورک. بعض روایاتو کې دا راغلي څوک چې د جمعې په شپه وفات شي یا د جمعې په ورځ وفات شي د باندې د قبر عذاب سپکیږي. زمان بعد ملګری وای قبر عذاب پہ نہیں دا صحیح نه دا عذاب پہ ثانی قبر دا خپل حق ارچا نه غواړي که مومن دی او که کافر دی که نیک دی او که بد دی خو مومن ځان ته داسې رانږدې کوي لکه یو مهربان مور چې خپل بچے ځان ته رانږدې کوي. مهربان مور
پل بچے سنگ ځان ته رانږدې کړي. اول ورته خوږې خبرې وکړي. بچی ډېر راته ګران یې او کوم ځای کې ګرځېدې را ګرځېدې ډېر مې یادېدې. بچی ډېر لرې رانه مه ګرځېږه ښه چې راغلې. یوه غاړه خوراکه دغه مهربانه مور مخکې د غېږې نه د خپل بچی سره خبرې کوي. دغه رنګ مومن مسلمان چې وفات شي دا قبر غېږې ته رانږدې کوي خو مخکې ورسره د مینې او د محبت خبرې کوي. ورته وایي و د الله بنده ما هذا الهجران دا څومره جدایي دې تېره کړه. د الله بنده زما په ملا باندې چې څومره خلک ګرځېده په دې ټولو خلکو کې د ټولو نه ډېر راته محبوب او ګران ته وې. دا تمنا به مې کوله خدایا داسې ورځ به کله راځي داسې وخت به کله راځي چې دا خپل نیک بنده زما غېږې ته راوړی. نو ډېر ارماندونه مې ستا د ملاقات او د یو ځای والي کړي. د الله بنده رانږدې شه چې دا محبت مې پوره شي. خبر ورته رانږدې شي غېږ کې ونیسي بیا یې پرېږدي. عذاب ورته اسانه شي. کافر او بدکار توای هغه کافر او بدکار ځان ته داسې رانږدې کوي لکه یو دشمن چې بل دشمن خپلو پنجو کې نیسي. نو څنګه نیسي؟ اول ورته ترخي سختي د مهربانۍ نه لرې خبرې ورته وکړي. لرې خبرې ورته وکړي. ورته وایي زه خو تا پسې ګرځېدم ډېرې کرایانې او ډېرې خرچې مې ستا د نیولو دپاره کړې وې اوس زما پنجو ته راغلې اوس به ګورو. اول ورته ترخي خبرې ورکړي چې د باندې هیبت راشي. دغه رنګې د ځمکه د انسان ته وایي ما باندې چې څومره خلک هم ګرځېده په ټولو کې ناخوښ سړی راته تړي. ما وې کله به داسې ورځ راځي چې زما پنجو ته تراشي. نن زما پنجو ته راغلې د ټول عمر قهر او غضب به مې نن در باندې پوره شي. نن به ګورو رسول الله مبارک فرمای داسې ته دا ځمکه رانږدې شي چې یوه پختۍ بلې پختۍ کې داخلې کې داسې چغه ووهي چې غیر د انسانانو او د جناتو نه ټول مخلوقات یې ووهي. الله مو دې اوس ګرانې خبرې دي ګرانې نه دي اسانه دي. عبادت او دین اسانه دی. منګه او تاسو چې په زور په غلطه لار روان یو خود ګرانې. دین اسانه دی. خاطر اوس ته مې ویلو دین باندې عمل اسانه دی او بی دیني باندې عمل ګران دی. ګوره دین ګران نه دی. نو څوک چې د جمعې په شپه وفات شي یا د جمعې په ورځ وفات شي د باندې عذاب سپکېږي. عذاب د قبر
الله ورته په محبت ته خبر او په مینې د خبر باندې بدلوي. معلومیږي دا چې جمعې ورځ کې کمال دی. اهل سلوک او اهل تصوف والا وایي د جمعې اثر او برکات د پنځشنبې په ورځ چې لمر وغورځېږي، د لمر د غورځېدلو نه بعد د جمعې آثار او برکات شروع شي. د خالی په ورځ چې لمر راخیږي تر لمر ختلو پورې د جمعې د ورځې برکات شي. دا دومره بهترین ورځ ده چې یوه شپه مخکې برکاتي، یوه شپه وروستو برکات. معلومیږي دا چې ورځ کې کمال شته. دیو جن کومنګ او تاسو د علماء نه اوریدلی یوم الجمعه عید متکرره. علماء وايي یوم الجمعه عید متکرره. د جمعې ورځ دا هغه اختر دی چې بیا بیا راځي. اختر ته مونږ او تاسو ډېر خوشاله یو. کم احکامات، کم فضائل او مناقب چې د اختر ورځې ته شریعت ورکړي، هغه د جمعې ورځې ته ورکړي. د غریبانانو د اختر ورځ دا د جمعې ورځ. احادیثو کې د جمعې ورځ ته د اختر ورځ ویلې شوې ده. لاهور ښار کې عالمگیر بادشاہ راغلو. د جمعې ورځ هم وه، د اختر ورځ هم وه. بادشاہ راغلو، شاہی مسجد کے ناستی. بادشاہ وی یو نفر پورته شي، یو شیر وایي. شاعران خو ډېر تکړه دي. یو شاعر پورته شو، عید فی عید وعید مجتمعا یوم العید ووجه الحبیب ویوم الجمعہ. شاعر پورته سے شیری وی عید وعید وعید مجتمعا یوم العید ووجه الحبیب ویوم الجمعہ. ورتویو دا اللہ بندگانو اختر دے بیا اختر دے بیا اختر دے. ننوے دری اخترون دی. یوم العید یو دا اختر رزدا، ووجه الحبیب بل دا بادشاہ مخ دے، دا بادشاہ راتگم اختر دے. ویوم الجمعہ بل دا جمعی ورزدا، دا جمعی ورزم دا اختر ورزی. عالمگیر بادشاہ را پورته شو، ورتویل باس د دې شاعر نه بعد با بل څوک شعر نه وایي، د دې شعر نه پورته او لوړ څوک شعر نشي ویلی. د جمعې ورځ دا عید متکرره دی.
د جمعې ورځې ته د اختر ورځ وایي. دیو جن کا فکر مو کړی عوامو کې یو مسله مشهور ده دلته خنیم خبر خو افاوا مسله دا چې د دوو اخترونو په منځ کې نکاح صحیح نه ده. د دوو اخترونو په منځ کې به څوک نکاح نه تړي. دا مسله ډېره مشهوره ده. هلته به چې چا نکاح تړله ویشتم د رمضان باندې به نکاح وتړله بیا به د واړه اختر نه وروسته ډولۍ وړه وی چې دا نکاح زما د دوو اخترونو په منځ کې رانشي. نو مسله مشهوره ده خو حقیقت چاته نه دی معلوم. د دوو اخترونو په منځ کې نکاح بند نه ده. رسول الله مبارک د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سره نکاح بین العیدین کړی و. د دوو اخترونو په منځ کې نکاح روانه. خدا مسله څنګه ده؟ د مسلې حقیقت شته. زما خپل طبیعت دا دی چې زه د دې سپینګیرو او د دې سپین سرو زړو ښځو مسلې منم. دا مسلې کتابونو کې راغلي ګوره. خو زمونږ د زمانې نوي علما د هغوی جذبه ډېری د وینې جوش ډېري علمی پایه کمی. نو د مشرانو د سپینګیرو مسلو ته غلط وایي. دا څنګه ده؟ دا اسلام مونږ او تاسو ته سلسله وار راغلی زوړ. د سپینګیرو د سپینسرو زنانو چې کمې مسلې زده کړې دي د سلسله واري د مخکې علماو نه زده کړې. نو اکثر مسلې ما پیدا کړې دي کتابونو کې. نو د هغې نه وروسته مې توبه وویسته چې بس زه به د زړو ښځو او د سپینګیرو علماو مشرانو خبرو ته غلط نه وایم. دا خو د دې خبرو کې کمال دی ګوره. نو دا مسله د زړیو بوډیګانو او د سپینګیرو مشرانو په منځ کې مشهوره ده چې د دوو اخترونو په منځ کې نکاح بنده ده. خو وخت ډېر شوی دی نو مسله تېره شوې ده. مسله شته هغه دا دی چې د اختر په د جمعې په ورځ اختر راشي. چې کله د جمعې په ورځ اختر راغی یو طرف ته اختر دی بل طرف ته د جمعې ورځ ده. ته د جمعې د مونځ او د اختر مونځ منځ کې نکاح کې دا مکروه ده. ولې؟ دا ځکه چې د اختر ورځ چې سړی مونځ ته راځي غسل به کوي کالي به بدلای خوشبوئی به لګی تر مونځه پورې څه وخت سړي نه لګي. بیا چې مونځ وشي رستو خطبه بیان شي بیا به د دوستانو سره متعلقینو سره د اختر مبارکی کې ترور کرا ماما کرا کاکا کرا خپلوانو کرا بدی نو دې سرم څه وخت ولګي. اوس کته دې درمیان کې نکاح را مخې تکې نو نکاح خو مقدمات او ملحقات لري. څه خو نه کنه چې خزرو باسیو ورته ما تخپل ځان را کاغوي ما درک او ته ما قبولک مخکې مسائل دي. نکاح مقدمات لري سو وخت اخلي چې ته ایجاب او قبول ته خبره جوړه. بیا چې ایجاب او قبول وشي بیا رستو ملحقات دي رستو خبرې دي.
مبارکی بدر کئی شربت بتقسیمه نو سو اخرانا دا اختر منزو آغاز سو وقت نکاح کی ختم که نو ممکنه ده چې د جمعې ورځ درنه خراب شي نو د جمعې دا مزبه تا نه خراب شي دا قانون دی کم شی چې مزتا نقصان ده وي هغه مکروه دی او تا نه دا مز جمع ولې لاړه خطبه درنه ولې لاړه ځکه چې تا پکې د نکاح مسله را داخله کړه نو فقها ځکه وایي که د جمعې په ورځ باندې د اختر ورځ راغله ته بیا د اختر د مز او د جمعې د مز په منځ کې نکاح نه کوې ولې کېدی شي چې دا مز درنه خراب شي دې کې درنه نقصان پیښ شي ځکه د اختر مونځ متعلقات او ملحقات لري نکاح متعلقات او ملحقات لري جمعه متعلقات او ملحقات لري درې کارونه تر ماسپخیمه پورې نشي پورا کولای نو کېدی شي مونځ درنه خراب شي نو د دې وجه نه علما وايي مکروه ده هغه چې د دوه اخترونو په منځ کې نکاح یادې غدا ده نو د جمعې ملزم اختر ده او مخکې د اختر ورځ هم راغله نو د دوه اخترونو په منځ کې نکاح شو دا مسله یو کتاب دا غلی کړی ده نومې ده شرح شرعة الاسلام هغې کې دا راغلی دي نور خبره به ان شاء الله العزیز بیا بل جمعه کو نا وخت ده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين